सिद्दीक से सीखा है, फारूक से لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. ګرانو کتونکو، نننی لومبنی پروګرام دی زموږ افتتاحي شکل دی د حي علی الفلاح په نامه باندې به زموږ د دې معاشرې اصلاح پیج او چینل نه به دا پروګرام انشاءالله نشر کیږي چې تاسو ته به ډېر خیر او فایده رسیږي او مختلف قسمه علماء کرام به موږ سره په دې پروګرام کې شرکت کوي. د منګل په ورځ باندې به انشاءالله دا پروګرام نشر کیږي او موږ او تاسو ته پکار دی چې د داسې پروګرامونو نه او داسې اسلامي خبرو نه مستفید شو او فایده ترې نه حاصله کړو. نننی د موږ د پروګرام د حي علی الفلاح پروګرام لومبنی ورځ د افتتاحي شکل دی. د قرآن کریم د مبارکو آیاتونو نه او بهترینو آیاتونو نه به موږ د پروګرام شروعات کوو او ورسره به افتتاح کوو، ځکه چې موږ دغه پروګرام افتتاح وشي د قرآن کریم تلاوت نه، دا به موږ لپاره باعث د فخر وي، باعث د خوشحالۍ وي او باعث د خیر ذریعه به وي. موږ سره په دې لومبنی پروګرام کې قاری القرآن جناب قاری حافظ عمر ایاز صاحب تشریف فرما دی. لومبنی د دوی ډیره شکریا ادا کوو چې په دومره سختو وختونو کې موږ ته ټیم راکړلو. الله تعالی د دوی تل خوشحال او آباد لري. قاری صاحب محترم، دغه پروګرام کې درته هرکلی یو، الله مو خوشحال او آباد لرم. څنګه یو قاری صاحب، حالات احوال ښه دي؟ بالکل الله فضل علام او قدرمن. قاری صاحب محترم، حقیقتا چې موږ د معاشرې دپاره یو کوششونه شروع کړي دي او دا فکر او سوچ دی چې په معاشره کې اسلامي معاشره راشي، اسلامي نظام راشي او چې کوم بګړاو په معاشره کې دی چې هغه موږ د خپلې معاشرې نه وباسو او یو بل ته د ورورولۍ لاسویر کړو، د یو بل سره مرسته وکړو، د یو بل سره امداد وکړو او چې کوم ګناهونه یې د هغې نه موږ اجتناب وکړو. نو دغې لپاره موږ داسې لږ شان د کوشش شروع کړی دی او الله دې وکړي چې دا همیشه دپاره وګرځېږي او د ټولو خلکو د فایدې دپاره وګرځېږي. او قاری صاحب محترم، انشاءالله چې موږ به د دغې چینل شروعات د ستاسو په زبان باندې او د ستاسو په قرت باندې د قرآن کریم د مبارکو آیاتونو نه کول غواړو. نو زموږ دغې کتونکو ته او حاضرینو ته بهترین قرآن کریم تلاوت وکړو چې دا موږ چینل هم بختور شي او دغې ټولو خلکو ته فایده ورسیږي او دا موږ دپاره د قرآن کریم د تلاوت د وجې نه دا چینل چې کوم دی او دا پروګرام چې کوم دی دا باعث د خیر وګرځېږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. ماشاءالله، جزاک الله. ګرانو کتونکو، داو قاری عمر ایاز صاحب چې ستاسو په وړاندې ډېر بهترین تلاوت وکړلو او زموږ دغې پروګرام افتتاح د دوی د تلاوت نه وشوله او انشاءالله زموږ دا امید دی او دا سوچ او فکر دی چې دا پروګرامونه به د معاشرې دپاره باعث د خیر ګرځېږي او باعث د امن به ګرځېږي. په معاشره کې چې کوم بېګړاوات دي
کومې خبرې په معاشره کې هغه به انشاءالله چې د دغې معاشرې نه د دغې پروګرامونو په برکت سره او د دغې علماء کرامو په برکت سره ختمیږي او کتونکو د موږ دغې پروګرام مقصد و غرض دا دی چې په معاشره کې امن راشي او خلکو کې اتفاق اتحاد راشي د یو مسلمان بل مسلمان رور په کار باندې راشي خلک د خپلو والدینو حقوق وپېژني د خپلو وروڼو حقوق وپېژني همدارنګې د خپلو مشرانو حقوق وپېژندي نو دغې پروګرامونو مقصد و غرض دا دی انشاءالله چې روان پروګرام کې به موږ سره یو عالم دین وي چې هغه به تاسو ته بهترینې خبرې کوي زه به هم خبرې کوم او ورسره به نور علما کرام او د موږ کوشش دا دی چې دا پروګرام د موږ یو خیر ذریعه ده په دې کې به مختلف مکتبه فکر علما کرام موږ راولو او تاسو ته به په سکرین باندې انشاءالله راولو د دې لپاره چې تاسو ته فایده ورسیږي تاسو ته خیر ورسیږي او وروڼو د معاشرې د اصلاح دپاره او د معاشرې ښه کېدلو دپاره ټولو نه لوی کردار چې کوم دی دا د علما کرامو وي ټولو نه لوی کردار چې کوم دی دا د قاریانو صاحبانو وي چې دوی به تاسو ته داسې عظیمې خبرې کړي ښایسته خبرې به کړي د قرآن کریم او د حدیثو په رڼا کې د علمای متقدمینو او د فقهای کرامو په رڼا کې به بهترینې خبرې تاسو ته کړي او د هغې نه به چې کوم دی تاسو ډېره لویه فایده حاصلوو ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې موت العالم موت العالم د عالم سړي مرګ چې کوم دی دا د عالم مرګ دی یعنی په معاشره کې چې کله عالم وفات شي دا داسې لږه ټول عالم ټوله معاشره چې کوم دی وفات شوله یعنی په کومه معاشره کې چې ښایسته عالم وي بهترین عالم وي ټوله معاشره به ښایسته وي او په کومه معاشره کې چې یو بد عالم وي نو ټوله معاشره به چې کوم دی بده ګرځېږي دغې وجې نه علماو ته الله تبارک وتعالی ډېره لویه ډیپټي ور په سره کړې وو ډېره لویه ډیپټي وله الله تعالی ور کړې وو چې دا د معاشرې دپاره امامت کړي د معاشرې دپاره رهنما وي په منبر باندې داسې خبرې وکړي چې هغه د معاشرې دپاره چې کوم دی د خیر ذریعه جوړېږي ګرانو کتونکو انشاءالله د ستاسو په سپورټ سره او د ستاسو په مشوراتو سره به چې کوم دی د موږ دا پروګرامونه په ستاسو باندې ښایسته وي او د ستاسو په سپورټ سره او د ستاسو په حوصله افزایۍ سره به انشاءالله دا پروګرامونه موږ مخکې بوځو دا و د نن ورځې زموږ خپرونه او د نن ورځې زموږ پروګرام د بل پروګرام پرې په الله باندې سپارلي غواړم او د الله تعالی نه ښایسته او خوشحاله غواړم واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین